بسم الله الرحمن الرحیم. تیر کلاس کې زمونږ درس ټاپک تر کلیپ بورډ پورې و. کلیپ بورډ کې مو دا اپشنې تشریح کړې وي، دا پاتې وي. نن به د کلیپ بورډ د غزنی برخې تشریح کوو. مایکروسافټ ورډ کې مې تشریح کړې خو بیا وایم درته. په دې کې موږ سره اصلي خبره دا ده که چېرته موږ دلته یو ریکارډ ولرو. لیټ سپوز ما ولیکل آی ډي، کسټمر، پروډکټ، پرایس، یونټ، ټوټل. دا یو څو خبرې ما واخیستلې او دې لپاره مې لږ آل بارډرس ورکړو، ډیزاین به مو ورکړم. مثال دا مختلفې آیډیانې شوې او نومونه مې لیکم. مثال احمد، کمال، نور، سجاد، امین، زاهد، یونس، زلمه، ظهور او منصور. پروډکټ هم لیکم ریم، فار ایگزامپل فلش، هارد ډیسک. دا مختلف قسم پروډکټ شو. او پرایس هم لیکو، فار ایگزامپل لیټ سپوز دا د قیمت شولو. دلته راځو مثال دا د قیمت دی او دا د قیمت شو. یونټ مقدار ته ویل کېږي چې کله تاسې څونه مقدار باندې پروډکټس خرڅوئ، د هغې د مقدار د ټاکلو لپاره دا ډفرنټ مقدار شو. ټوټل لپاره به موږ دا پرایس راوالو، ضرب به یې کړو. په څه کې به یې ضرب کړو؟ په یونټ کې. او بیا له هغې نه وروسته به کنټرول ډي بټن ووایو، دا به تکرار کړو. موږ څه به یې کړو؟ تکرار. کله چې د دې تکرار موږ وکړو، ځکه مثال وایم چېرې دغه دوه ریکارډه کاپي کړي ځنه، یا مثال دا سر ټایټل او یو ریکارډ را کاپي کا، نو دې کاپي موږ واخیسته که نه. که زه چېرته دا بله کاپي اخلم، په دې ځای کې بله کاپي اخیستی شم، یوه کاپي اټ ا ټایم اخیستل کېږي. که د یو نه زیاتې کاپیانې ساتو، د هغې لپاره به څه کوو موږ؟ دا کلیپ بورډ به تاسې آن کې اوس ګورئ. یوه کاپي تاسې والئ، هغه دلته راشي. بله کاپي تاسې واخلئ، هغه دلته راشي. یعنې یو نه زیاتې کاپیانې موږ دلته واخیستې. خو دې کې موږ سره یو څه آپشنې دي، په دې باندې زه تاسې پوه کوم. شو اپ از کلیپ بورډ اټومیټیکلی، دې سره دا ټیک مارک په خپله لګېږي. د دې معنا موږ سره دا ده که چېرته مایکروسافټ ایکسل کې موږ دا ټایټل فار ایگزامپل زه راشم دا سلیکټ کړم، دا سلیکټ کړم او کنټرول سی ووایم، نو کاپي واخیستل شو موږ سره که نه. کنټرول سی بټن او د کنټرول سی د بټن د پریس کېدو سره اټومیټیک کلیپ بورډ هم آن شو. ګورئ کنټرول سی وایم، اټومیټیکلی کلیپ بورډ څنګه کېږي؟ آن کېږي. کله چې تاسو یو لیکنه سلیکټ کړئ، کنټرول ونیسئ او دا سی ووایئ او دا سی دوه ځلې ووایئ، یو ځل نه دوه ځلې، نو اټومیټیکلی دی هغه کلیپ بورډ تاسو ته آن کړي، وایي دا تاسو سره دی کې کلیپ بورډ دی. خو که چېرته په دې آپشن کې دا ټیک مارک موږ آف کړو او له هغې وروسته موږ کنټرول ونیسو او دا سی دوه وارې ووایو، نو بیا دې نشي کېدلی. بل په دې کې موږ سره یو خبره ده، هغې ته وایي کلیکټ وداؤټ شوینګ اپ از کلیپ بورډ. کلیکټ وداؤټ شوینګ اپ از کلیپ بورډ. مطلب د دې موږ سره څه دی؟ مطلب د دې موږ سره دا دی که چېرته زه کاپي علم زم که کلیپ بورډ شوم نه وي، که هغه ټیک مارک چې ته موږ ولګو، د دې معنا څه ده؟ که کلیپ بورډ موږ سره شوم نه وي او زه یوه کاپي والم، اګین بله کاپي والم، نو ټولې کاپیانې باید په دې لیست کې شامل وي. د دغې مسلې لپاره باید موږ په دې کې دا ټیک مارک آن وساتو. که دا ټیک مارک چې ته آف شي، نو بیا موږ سره دا کار نه کوي. بل نیکسټ په دې کې موږ سره یو خبره ده، شو اپ از کلیپ بورډ آیکن آن ټاسک بار. آن ټاسک بار مقصد د دې موږ سره څه دی؟ د دې مقصد دا دی که چېرته زه یو کاپي علم، په دې کې یو آیکن موږ ته شو کېږي کله چې تاسې سره ټیک مارک لګېدلی وي. تاسې چې کله دغه ټیک مارک ولګوئ، شو اپ از کلیپ بورډ آیکن آن ټاسک بار، دې کې شته که نه؟ دا دی. نو دا یو آیکن دی. که زه مثال کاپي والم، دا د کلیپ بورډ یو آیکن دی، په دې ته ودرېږم، تاسې ته یوه کاپي رااخیستې، دې کې میسج ښکاري تاسې ته که نه؟ 1 of 24 معنا یوه کاپي رااخیستې او 40 کاپیانې تاسې په دې ځای کې اخیستلی شئ.
نو دې د وجې نه دې تا ته دا او که دا ټیک مارک اپ کې بیا تاسو ته هغه نه ښکاري. شو سټیټس نیر ټاسک بار وین کاپی معنا د دې دا ده کله چې موږ یو کاپی واخلو یو میسج دلته راځي کله چې کلیپ بورډ آن وي مثال یو کاپی مو واخسته پسې بله کاپی مو واخسته پسې بله کاپی مو واخسته ملټیپل کاپینز دلته راغلي. خو که چیرته مثال تاسو دا ټیک مارک آف کړو د دې ټیک مارک نه پس که زه سلیکشن اخلم دا له ځان سره کاپي کوم بیا راشم هغې نه وروسته دا کاپي کوم برخو راغله څنګه ولګېدو موبایل کې هم بل شی هغه نه ښه نو یو نه زیاتې کاپینې زه اخلم خو د کاپین اخیستو سره بیا هغه میسیج نه ښکاري. نو که تاسو چېرته راشي په دې ځای کې دا ټیک مارک ولګوئ اوس که چېرته کلیبورډ آن کو کاپیلو بیا هغه میسیج ښکاري. خو که کلیبورډ آن هم یو دا ټیک مارک ته آف کړي د دې نه وروسته که ته کاپي مثال اخلې دې به دلته راځي میسیج به نه رسوي. دا کلیبورډ کې اوس خبرې ورډ کې مې ویلې مونږه بیا دلته شته. راځو د دې نه وروسته مونږ په نیکسټ بله خبره باندې کار کوو هغې ته څه وایي فانټ. په فانټ کې لومړۍ خبره د سټایل باره کې ده. نو دا ورډ کې مونږ ویلي دي دا ځینې خبرې د ورډ دي سټایل ته ورکوي نو هغه ته ورکولی شي سټایل چې کوم ډیزاین دې خوښوي اندازه چې ستاسو نه ضرورت دی څونه پکار ده هغه هم ته ورکړه. دې ځای نه هم ورټولی شو دې ځای نه هم ورکوټی کولی شو. بولډ ایټالیک باندې خو تاسو ډېر ښه پوهېږئ چې یو لیکنه بولډ شي ټالیک شي انډرلاین شي ډبل انډرلاین شي دا مونږ ورډ کې ویلي وو تاسو دلته استعمالوئ. بارډر هم تاسې ته زه بار بار په دې کې لګېږم چې نارملي اول کې ګریډ لاین هم پرنټیبل دي شته ګریډ لاین چې په دې کې دي مونږ سره دا پرنټیبل دي خو ډیفالټ نه پرنټ کېږي. کله به پرنټ کېږي هله چې کله تاسې پیجلیوډ کې ګریډ لاین کې پرنټ ټیک مارک ولګوئ اوس تاسې راشي کنټرول پی ووایئ ګریډ لاین به د لیکنې مطابق پرنټ کېږي. خو که موږ اکثره ګریډ لاین نه پرنټ کوو موږ څه کوو د دې لپاره هم ته راسو دې ځای نه تاسې په دې کې بټم بارډر نو لاندې ګورئ یو بارډر راشي ټول بارډر یې نه یو بارډر هم اخیستی شو مثال ټاپ بارډر نو ټاپ کې خو بارډر نه ښکاري خو پرنټ کې بیا ښکاري تاسو ته که نه. که چېرته مثال په دې ځای کې موږ لیفټ بارډر والو چپ طرف ته هم نه ښکاري خو پرنټ کې ښکاري. همدغه شان که زه دا سلیکټ کړم رایټ بارډر هم اخیستی شو دا تاسو رایټ بارډر شو موږ سره. اوس که چېرته بلکل بارډر نه یې پکار نو بیا نو بارډر. که چېرته ټولو ته پکاري آل بارډرز که نه یې پکار نو بارډر که صرف آؤٹ سایډ بارډر په یو وار پکاري نو په دې کلیک کا ټول په یو وار باندې درکوي درته یو باندې به څه کلیک کوي. که چېرته فار ایگزامپل ډبل بارډر پکاري ټیک بکس بارډر باندې کلیک کا ډبل بارډر به درکوي درته لږ به اندازه غټوي. همدغه شان بټم ډبل بارډر لاندې باید دوه بارډر راشي ټیک بټم بارډر لاندې بارډر باید ډبل راشي ټاپ ان بټم بارډر माना टॉप बटन बॉर्डर दे राशि टॉप इन टिक बटन बॉर्डर टॉप बॉर्डर दे राशि वेलन बॉर्डर दे डबल टॉप इन डबल बटन बॉर्डर टॉप बॉर्डर दे राशि और डबल बॉर्डर दे लन देवी बटन की दा जरूरत पासास बने मूं टूल संग को इस्तेमाल हो. ड्रा बॉर्डर से तो ड्रा बॉर्डर दे तो कितना नो बॉर्डर खिस्ती तो पहले उसे के बॉर्डर इस्तेमाल है ड्रा बॉर्डर रवाला हाँ तो स्टाइल हम मखकिन इंतखाब का कलर बेस मिसाल दा शांति रासू परी की स्टाइल फॉर एग्जांपल दा स्टाइल वी साइज फॉर एग्जांपल दा दिस न स्टाइलर समगा हस्ते शो तो दिस की तासु कोले शे बिया स्टाइल इस्तेमाल कई खुदा गोरे यो लेन मंगदा को कना हां आपका ग्रेड मुकम्मल यूज कोई दागेले पार बतासी ड्रा बॉर्डर ग्रेड बाने क्लिक कई ड्रा बॉर्डर ग्रेड सर बदा टूल ड्रा कई सही शो कना
نو داسم کولای شو مونږه. نو دې ځنه تاسو سټایل انتخابوي او د هغه سټایل نه پس دې کې هغه سټایل استعمالولای شو. ازویش اریزر څه ته وي؟ بارډر به ته دې پاساسم ختموي شو ختم. دا باندې ورسې تاسو نو آل بارډرز نو بارډر څنګه بارډر چې تاسو سره پکار دي هغه شان بارډر تاسو اخیستای شئ. دا بارډر شو. نو دې ځکه تاسو چې کوم بارډر استعمالوي انیټ اف یو وان صحیح شو کنه. دې ځنه مونږ کلر اخیستای شو. دا بارډر نه دا کلر دی ها. هر قسم کلر چې تاسو ضرورت وي دې کې استعمال کوي. بس دا کلر ډیر استعماليږي ها. په ورډ کې هودونه نه یوز کړي هایلایټینګ الته به یوځي کې ضرورت او دلته ضرورت وی خامخا. نو کم کلر چې تاسو کې استعمالولای شي. نو کلر څه ته وي؟ مې استعمالو. ټیکسټ کلر هم استعمالوي شو. لیټ سپوز ټیکسټ لپاره کوم ماډل کلر مونږ ته پکار دی؟ مور کلرز کې ماغه کلرونه چې کوم کلر تاسو واخلئ. د فند داخل تزو فند په داخل کې څه خبره نشته. زه تاسو دې ګوره نمبر دی ځکه وایو الاینمنت دی ورپسې دا خبره ده. فند اوس وایو بارډرز دی هم ویلې کنه. فلم ویل دا دلته فیل کلر دې ځکه ویلې. پروټیکشن به دې فارمیټ سره تاسو ته پروټیکشن فارمیټ سره دا خبره په خپل ځای کې وایو. صحیح شو. اول به څه باندې خبرو کو؟ فند کې لومړی سټایل بدلول دي. دې ځنه بدل نه کړو او ما غز خبره دلته دې ځنه بدلوي شي. بولډ ډیټیل کوم دلته وي مخامخ کنه دلته شته. سایز مو ویل دي شته. د کلر باره کې مې خبره وکړه. نارمل فند سټایل ادي سټایل ورکل چې سټایل چینج کی سای بولډ کی سایز غټ کی دا ټیک مارک کړو به تا دي شي. یولس ریګولر کیلیبري د ادي خبره شو موږ سره. انډرلاین دي نه کوي ډبل انډرلاین سنگل انډرلاین کم ماډل پکار. صحیح شو کنه. دا شان بل خبره پدې کې موږ سره دا سټریک تھرو څه ته وي؟ په یو لیکنه باندې کراس را کاغل ورډ کې دا خبره وا سټریک تھرو وکنه موږ سره. کته دا کراس مثال ختمول غواړي ټیک مارک اف کا خبره ختم. کچې د موږ لیکو مثال x په توان د 2 دا x په توان د 2 تراوړي دې لپاره کوم ټیک مارک ولګو؟ سپرسکرپټ ورډ کې وکنه کنټرول شیفټ مثبتي شارټکټ دلته مشته. دلته اکثر موږ تاریخ په لحاظ د پاره استعمال ډیټ مثال نومبر نن څوم تاریخ ته 13 2019 نومبر دسمبر دا کالم ختم شو شل 1 month and 15 days سورج پاتې 17 days. مطلب راشه پدې کې بس سپرسکرپټ ټیک مارک لګو دا وبره راځي. سبسکرپټ څه ته وي؟ H2O H2O به چې کله غواړئ تاسو دا فارمول استعمالوئ. مراجع کې څنګه دې لپاره به دې استفاده کولای شو. سرندوال ناراضي تاسو کلاس کې دا ورځ اکسل ها افغاني زیات شي کنه هغه چې غرازري کې غنه چې به زین نه وسیله. نو ګره دا فارمول کې دا دوی ناراضي. نو د ضرورت مطابق لدې استفاده مونږه شارټکټ یې منفي دی. دلته شارټکټ نه استعمالېږي د لپاره. دا ورډ کې شارټکټ وکنه دلته نشته. نه کنټرول مثبت شارټکټ دی ورډ کې. صحیح شو. نو ورډ خبره ختمه شوې ده. دلته خبره کو دلته شارټکټ خبره نه دي تشته نه دي تشته دوړ نشته. دا و فونټ او دا خو تکراری خبره وی ټولې. ورپسې دی الاینمنت. الاینمنت څه ته وایي؟ کله چې ته مثال لیکنه ګوره لکه لیکنه لیفټ کې پکار دی روګانو کې سیلونو کې سنټر کې رائټ کې کوم پوزیشن کې پکار بیا ګوره دا لکه غټوم
لیفٹ رائٹ سینټر دا کارو مې غټ کړ کنه نو روپ کې بټم کې دي زموږ نه سینټر کې دي ټاپ کې دي کوم پوزیشن کې په کار دی ماشه ازویش ستاسو په کدا لیفت کې لږ لیفت طرف نه دی خو کې دی طرف ته به دی خو ډیکریز او انکریز شورته وای د لپاره دا پدې کې موږ سره دی اورینټیشن څه ته وایي angle counter clockwise angle clockwise vertical ticks rotate ticks up rotate ticks down ټیک شو دې څه معنا ده لیکنه دې شکل سره راوستل دا تیر په اندازې معلومه دي clockwise دا شانته stylish لیکنه ده پرنٹ کې هم ډېره ښه ښکاري بیا انداز شانداز سلیک کا مثال په ډول روټیټ ټیکس داسې هم کوی شو روټیټ ټیکس ډاون روټیټ ټیکس ډاون روټیټ ټیکس اف بالکل باید بیرته خپل حالت ته لاړ شي بیا به څه کوو دې کې خو ټول کاږه واږه خبرې دي فارمیټ سیل الاینمنټ ډیکریز 0 صحیح شو دی کې بتاس دی کونج کې کلیک کې دا به 0 خپل خو باندې لس ډیګري داستانم تکولې شو خپل داسې ټیک شو دا شو -10 نو بس ضرورت ته ګورو چې زمونږ نیټ څنګه دی د هغې مطابق مونږ دی کې دا برابر څه شو څنګه ضرورت وي لس نه بیرته خپل حالت 0 نو دا موږ سره به دی کې دا آپشن شو بل دی کې یو خبره ده لیفټ ټو رایټ ټیکس ډایرکشن او دی کې څه دي لیفټ ټو رایټ رایټ ټو لیفټ کانټیکسټ لیفټ ټو رایټ معنا څه ده د چپ نه ښي طرف ته رایټ ټو لیفټ څه معنا ده د ښي نه چپ طرف ته که چېرته په دې کې نه د لیفټ ټو رایټ انتخاب ضرورت شته نه د رایټ ټو لیفټ په ورډ کې ګوره شرط چې په پښتو لیکنه دی کوله په دې کې صرف انتخاب باید د چی وشي معنا دا چې پښتو کو په خپل پښتو ته وړي کې انګلیسي کو په خپل انګلیسي ته وړي اوس که مثال پښتو لیکنه کوم مثال اسرار الحق په خپل پښتو مثال اسرار الحق په خپل انګلیش ته کنورټ کیږي ضرورت د دې نشته چې مونږ کنورټینګ کو دلته انتخاب باید ډیفالت دا وي کته دا انتخاب کوم څه پیدا نشته او کله دې انتخاب کوم څه پیدا نشته ته دې انتخاب کوه بل دې موږ سره اخره کې دی کې راف ټیکسټ ته وي د دې معنی اصلي موږ سره دا لکه تاسو یو نوم لیکئ مثال زری کوم کسٹمر نوم دی محمد اسرار الحق عارف زید غټ نوم دا خو نه صحیح کېدل تا خاصه وکما زه کول خو په کار دی موږ سره کنه نو دې باندې کلیک کا ځای مې پرو کنه کچیر ته فار ایگزامپل دا به بریک کیږي کدا ټول سلیکټ ک ټول په دې باندې یو کلیک وکا اوس کدل تم غټ نوم راځي مثال محمد منصور احمد په خپل بریک کیږي ځکه ما سلیکشن اخیسته نه د سنلی بکار نمونه هو چې دا بریک شي هغه زی ډیر نسی بیا کې کلیک وکړه بیا به د هایډ کیږي یو لارې دا ده چې د کالم په دې غاړه ودرېږه ډبل کلیک وکړي دا کالم غټ شي ها که داسې نه چې تو چې کالم هم باید غټ نه شي نو باید لیکنه وړه شي هغه نومونه چې د کالم د اندازې نه غټېږي باید واړه او چې نه غټېږي هغه باید په خپل اندازه نو دې لپاره الاینمنټ په دې کونج باندې کلیک کا شرینک ټو فټ ټیک مارک ولګوه نومونه چې کوم نه زیږي هغه به ورکوډي کېږي کوم چې زیږي هغه ته هېڅ ضرر نشته مثال زه لیکم محمد امین الله جان نو کومه طریقه چې تاسو ته بیسټ ښکاري هماغه طریقې نه تاسو استفاده وکړئ که دا ټیک مارک اپ شي بیا به داسې بې دینه استفاده کولی شي کالم باندې غاړه کې ډبل کلیک کې غټولی شي مقصد باندې پوهېږئ تاسو که نه
نو دې لپاره تاسې له دې آپشن نه بل دی کې دي مرج اینڈ سینټر مرج ان سینټر کې مرج ان سینټر مرج کراس مرج سیل آن مرج سیل مرج ان سینټر څه معنا زه چې کله ورو اضافه کوم دې نه بره ضرورت دی چې بره ورو اضافه شي کنټرول شفت مثبت صحیح شو دې سره رو اضافه کیږي ها بل اضافه کی سونه اضافه کی زویم دې کې داروګانی چې دا سره یو ځای کې یو سلیک نو ته دا سلیک کا راشه په دې کې مرج سنټر مرج معنا یو ځای کې سنټر معنا لیکنه د منځ نه شروع په دې کلیک کړئ کې مثال زیکس مثال زیا انسټیټیوټ اف کمپیوټر دا جملو د پاره مرج کومنګا یو کلر به یو کلر باندې مثال دی कि दा मर्च के तो उर्दू लिखा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट दा मर्च के तो मिसाल दा टूल यूजल मर्च का मिसाल लिखा माउस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूजर स्पेशलिस्ट इलाने बोला आइटम ही दे ऊपर माउस तागा दे सही लगे ना डबल से लिखे अफगान सुपर स्टोर यानी लिखे सेल मैनेजमेंट सिस्टम ठीक शो पख्तो کې لیکنه کولای شي अब دسو که هم د کې شرکت ته استخدام ټاپ طرف ته وبوزي د کې دوه روغانې ما سره مرچ کړي کنه ته دوی کې یو خو زوست کې مثال افغان هم سره دی کنه سپر سٹور تاسې ته په زړه پورې چې وړاندې کړي خدمات وړاندې کوي اوس که مثال دویمه جمله لیکي انټر کې دا خو لاندې راځي زم باید دویمه جمله ولیکل شي دې کې شرکت یاد ساتئ الټ انټر مرج ساحه کې چې راکېوزو رحمت الله چې وایي الټ انټر بیړه وکړئ چې سودا خلاصه نشي کنه بیا به څه کوئ صحیح شو کنه دو جملې شو مطلب مې دا و چې دو جملو لپاره الټ انټر کله چې دو جملې موږ سیل کې لیکو نو مرج ان سنټر څه کار کوي د ډیرو سیلونو یو ځای والي لپاره یوز کوي سنټر نه سمانا بلکې کې مرج اکراس معنا څه ده ځکه چیرته لیټ سپوز دا ساحه سلیکټ مرج ان سنټر باندې کلیک کوم یو سیل شي دا خو که چیرته ته په دې باندې کلیک کړې نو دې دا ورټیکل ته ختم کې هاریزونټل پرې دی پکې دا هم ضروري خبره ده زم صرف ورټیکل لاینونه ته ختم کا هاریزونټل پرې دی دا څه مسله لپاره کوم وي دلته ټایټل لیکو زبط سو یو رو سلیکټ کوم او ډېر سلیکټ کا په دې کلیک کا ورټیکل ار یو کې خپل جمله لیکه ورټیکل ته ختم دا څه او که یو سل د پکاره نو بیا په دې کلیک کوه بل دی مرج سیل یو ګورم مرج سیل دی یو مرج ان سنټر دی مرج سیل او مرج ان سنټر ډیر کم فرق لري فرق دا دی که زه دا ساحه سلیکټ کوم مرج ان سنټر باندې کلیک کوم لیکنه کوم نه شروع کیږي منځ خو که چیرته دا ساحه سلیکټ کو او په مرج سیلز باندې کلیک کو لیکنه لیفت اوس په ټول ځکه دی رائټ طرف نه لیفت طرف ته ځي که انګلیش وی یعنی سنټر برخه نه به نه شروع کیږي دا اصلا کې او ان مرج باندې خو پوه شوې تاسو معنا څه ده بیرته غسلونه جدا کا انډیویډوال دا په ایکسل پروګرام کې په الاینمنت کې د دې مطابق خبرې شوې پښتو نشته دې پوری بس ته ګزوم بس ته بس ته سنم چې ذکر داخله